زه چې شروع شویم که نه نو د مفتي صاحب طرف نه په خپلې جنازې باندې اوسه پورې ماته یو دلیل نه دی راغلی چې دا جنازه احناف چې کوي په دې کې به دا دلیل په کوم کتاب کې موجودي دا دلیل به په کوم دغه کې موجودي که نه کتاب کې موجودي لګیا زه یم د ادله ما بیان کړه زما د ادله چې ما بیان کړي چې هغه د دوی په مخالف دي هغه جواب هم نشته لکه ګوره د مسجد مونځ دوی چې مکروه دی هغه جواب ونه کړ د بوټانو مسله همداسې د زنانه سر او خپو د جنازه هغه داسې د پنځو تکبیرو هغه خبرې داسې دی جواب رانغی بل د خپلې جنازې چې دی کوي د عربي نیت چې نویت ان اودع لله تعالی اربع تکبیرات صلات جنازه دا مقتدین به ټول معلومي هلکه وایي نیت کوي خدای مو بخښه خدای مو بخښه دا نیت به اوس په کوم کتاب کې دا نشته دی بل د زنانه دغه فرق او ثنا لوستل په دې جنازه کې ګوره مفتي صاحب وایي په عدم روایت دا دلیل ګور تاسو مفتي صاحب ما سوال وکړو صحیح شو فرض کړه دا قاعده موږ ته وایي چې دا زه نه منم تاسو د سهار مونځ دی 2 رکعاته سنت 2 فرض دا ثابت کوي چې نبی علیه السلام کوم صحابي ویلي چې نبی علیه السلام څلور نه دي کړي تاسو خو یې که نه دلیل به هم دی چې صحابي نه به نقل شي چې نه نبي صلی الله علیه وسلم څلور نه دي کړي چې نه دي کړي بس بیا دلیل شو تاسو وایئ چې دا زمونږ ثنا چې نبي علیه السلام نه نقل نه دي چې نه یې د لوستلی نو دا دلیل دی چې موږ به یې لولو نه نو دغسې زه تاته پېښ کوم چې سهار 2 رکعاته سنت دی 2 رکعاته فرض دی ته ولې 10 رکعاته نه کوې 10 رکعاته ولې نه کوې عقل خدا تقاضا لري ښه بالله وایي تاسو دا دعا نه منئ مفتي صاحب موږ خو دا نه ویلي چې جنازې کې دعا نشته دی تاسو هغه شی موږ پسې راتپئ چې بس هغه موږ ویلي موږ وایي جنازه نوم دی د الله د صفاتو هغه له یادول د هغه بړهی او میت دپاره دعا کول بل دا تاسو ویلي چې د الله حمد شو نو په هر نوم باندې به موږ یادو نه په هر نوم به نه یادو په هغه نوم به یادو چې کوم العبادة توقیفیه عبادت کې توقف دی روایت غالبا داسې دی یو نبي صلی الله علیه وسلم یو کس ته درود وښوده هغه نبي ویلی یا رسول ویل نبي صلی الله علیه وسلم ورته چې نه ما چې کوم ټکي در ښودلی مخکې ټکي به وایي بل ټکي به نه بدلې په عباداتو په الفاظو کې رایانه لفظ کې علما لیکي چې شرعي الفاظ به دا بدلیم نه بل مفتي صاحب ویلي چې تاسو کله جنازه کوئ په دې کې تاسو بل صورت لولي دا د ابن عباس روایت دی ځان سره مفتي صحیح کې نقل دی 1909 هغه ابن عباس وصليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بها سورة ملستو فاتحة ملستلا دا دې باره کې اي مقتدي بيلوري نبي الاسلام حديث دي ابو داود امام ابو داود نقل کړی دی عباده رضی الله عنه فرمایي وصليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فلما ثقلت عليه القراءة وقراءة چې به بوجل چې موږ دی چې لعلكم تقرؤون خلف امامكم تاسو امام پسې قرات کوئ لا تفعلوا دا کار مه کوئ الا بفاتحة الكتاب فاتحه لولي ځکه هغې نه بغیر مونږ نه کېده دا هغه جواب شو مفتي صاحب تاسو ما زما قرض دی چې تاسو ماته د خپله جنازه ثابتوئ زه چې راغلی ما تاسو محترم ملګرو ګواس دی په دې خبره باندې چې د مفتي صاحب طرف نه موږ ته یو دلیل نه دی راغلی زه په خپله دعوه باندې چې جنازه کې صورت فاتحه لوستل پکار دی بل دلیل پیش کومه راویه ده ام شریک الانصاریه هغه فرمایي وایي نبي روایت دی په امام ترمذي دا نقل کړی دی دا د لزر یو زرو شپږ شو ابن عباس دی او فرمایي چې النبي صلی الله علیه وسلم قرأ على الجنازه بفاتحه الكتاب و نبی صلی الله علیه وسلم په جنازه باندې دغه ولسته سورۃ فاتحه ولسته جنازه او سورۃ فاتحه په ولستله همداسې عوف بن مالک په بل سند سره هم دی راوی نقل کړی دی و عوف بن مالک وایي چې ابن عباس مونږ ته مونږ راکړه سورۃ فاتحه ولستله وایي دا سنت دی او حق دی چې سنت دی او حق دی د نبی صلی الله علیه وسلم ښکاره په روایتونو کې دا خبره چې سورۃ فاتحه په مانځه کې دا لوستل پکار دی دا امام ابن ماجم دا خبر نقل کړي چې سورۃ فاتحه امام ابو داود دا روایت نقل کړي 3119 هغه هم دا د طلحه روایت دی وصليت مع ابن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وهي سورة فاتحه ولستله او بیا څوک سورة فاتحه ولستله بیا ولې دا کار مې ځکه وکړي دا سنت دی ام شریک الانصاریه روایت دی دا امام ابن ماجه نقل کړي هغه وایي امر رسول صلی الله علیه وسلم ان نقرأ على الجنازه بفاتحه الكتاب وایي موږ ته نبی علیه السلام امر کړی چې په جنازه کې سورت فاتحه دا به لولئ ام شریک الانصاریه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابیه داسې بل روایت دی د صحابینا ابو امامه ابن سهل هغه فرمایي وایي دغه فرمایي د عبد الله بن شهاب الزهري هغه وایي سمعت ابو امامه بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب هغه دی ویلي چې سنت فی صلاه الجنائز تکبیر وبای ثم یقرأ بأم القرآن دا سورة فاتحه به بیول وی دا نبی صلی الله علیه وسلم صحابی دی سورة فاتحه لوستلی مفتی صاحب وی د ثنا په نیت باندې جایز دی د قرات په نیت باندې اقرأ
مفتي صاحب تاسو ته معلوم دی قرات څه چاته وایي چې وخوره نو وخوره څه معنا ده؟ وخوره معنا د خوراک وکړه دا نه چې لږه وکړه نو اقرا معنا د قرات وکړه